السلام علیکم. د دنیا مینه لویه ناروغي ده. ډېری انسانان چې پکې ښکیل شي حقیقت کې یې ژوند سر تر پایه په مادیاتو پورې تړلی وي. معنویات یې له ژونده کډه وکړي او د خپل ژوند اصلي فلسفه ترې هیره شي. داسې انسانان نه د ټولنې په ښېګڼه وي، ورسره خپل ځان هم د تباهۍ کندې ته غورځوي. انسان چې کله د دنیا په مینه گرفتار شي په عیش او عشرت کې ډوب او معنویات هیر کړي، خو ناڅاپه مرګ ترې هر څه واخلي او دی یوازې په میدان پرېږدي. خو بریالي انسانان هغه دي چې د مادیاتو ترڅنګ پر معنوي اړخ ډیر پام کوي. د ژوند هدف یې یوازې خپل عیش او عشرت نه وي، بلکې په ټوله کې خپلې ټولنې او خلکو د خیر او فلاح نیت هم ورسره وي. کله کله یوازې یوه جمله، یوه ویډیو یا یو عکس د انسان ژوند بدلولی شي. همداسې یوه ویډیو مې درته پیدا کړې چې کیدای شي ستاسې فکر او ژوند بدل کړي. دا ښایي وپېژنئ. د هندي فلمونو مشهوره لوبغاړی او کومیډین شکتی کپور دی. ویل کېږي د تر ټولو ډېر فلمونو کې کار کړی. شاوخوا 50 میلیونه ډالره سرمایه او له عیش او عشرت ډک ژوند لري. دی د هند په سینما کې سپینګیری شوی. ښایي ناسته پاسته مال، عیش او عشرت او د ژوند نوره تجربه زما او ستاسې نه ډېره کړې وي او ډاډه یم د خپلې خوشحالۍ لپاره به یې هر کار کړی وي. خو وروستیو کې فیسبوک ته یوه ویډیو راوتې او په پراخه توګه لاس په لاس کېږي چې پکې کپور له یوه حقیقته پرده پورته کوي او تاسې ته د ژوند له تجربو یوه ښه مشوره درکوي. د دې سړي پیغام کېدای شي خیالي وي، خو یو لوی حقیقت او درس پکې نغښتی چې کوای شي زموږ ستاسې ژوند را بدل کړي. راځئ باقي کیسه د ده له خپلې خولې واورو. मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का नहीं है. मैंने बस किसी का पोस्ट था उसको देखा है. लेकिन زما درنو ملګرو، دا څه چې زه په تاسې اورم دا زما خپلې خبرې نه دي، بلکې د یو چا پوسټ او همغه مې ولوست. خو هغه څه چې ما ولیدل او واورېدل زما زړه ته یې لار وکړه، نو ځکه دا خبره ستاسې سره شریکوم. یو انسان ټول عمر زحمتګالي یا محنت کوي، خپل ژوند ته نه رسیږي، بس پیسې ګټي او پښې پسې لوڅې کړي وي. وایي د کورنۍ لپاره دا هر څه کوم، د راتلونکي لپاره کار کوي او پیسې راټولوي، کروڑپتی کیږي. لیکن یوه ورځ دی ویده وي، ناڅاپه یو څوک ترې کمپله لرې کړي او هغه په خپلو سترګو وګوري چې مخامخ ورته ساه اخیستونکی ولاړ دی. نو خان صاحب ورته وایي زه څه خدمت کولی شم؟ هغه ورته وایي چې ستا وخت ختم دی، زه ستا روح لیږدولو لپاره راغلی یم. سیټ صاحب له خپل ځایه جګیږي او پوښتنه کوي چې څه دې وویل؟ هغه ورته بیا تکراروي چې ستا وخت ختم دی، زه ستا د روح اخیستو پسې راغلی یم، دنیا نه به ځې. نو سیټ صاحب ورته وایي چې ګوره ما سره ډیر مال او دولت دی، زه تا ته 10 کروڑه روپۍ درکوم، ما ته یوه ورځ د ژوند کولو موقع راکړه. هغه ورته وایي چې نه، ستا وخت نږدې شوی. سیټ ورته وایي چې 20 کروڑه درکوم، ما ته د ماښامه پورې وخت راکړه. ساه اخیستونکی ورته بیا تکراروي چې نه، داسې نشي کېدای، ولې خپل وخت ضایع کوي؟ ستا وخت تمام دی. مالداره سړی ورته وایي زما ټول دولت واخله، خو ما ته د 1 ساعت اضافي ژوند لپاره وخت راکړه. هغه ورته وایي چې نه، نشي کېدای، زما وخت مه ضایع کوه، زه چې ځو. خان صاحب ورته وایي ښه نو بیا ما ته د یوه خط لیکلو موقع راکړه. ساه اخیستونکی ورته وایي سمه ده، ژر ژر د خط ولیکه. سیټ صاحب په خط کې ولیکل چې ای زما ګرانو ملګرو، موږ ټول ژوند کې د پیسو او دولت په ګټلو لګیا یو، ښه وخت نه تیروو. دا هیروو چې خپل وخت باید خپلو کورنیو ته ورکړو، له هغوی سره ښې شیبې ولرو، خپلوانو او ملګرو ته باید وخت ورکړو. خو چې کله د ژوند پای راشي، څومره چې انسان مالداره وي، څومره پیسې چې مو ټول عمر ګټلې وي، هغه په خپل ځای همغسې ټولې شوې پاتېږي. د کروڑونو پیسو لګولو باندې موږ یوازې یوه ساه نشو اخیستی. هغه دولت همداسې پاتې کېږي او هیڅ ګټه نه در رسوي. په خوشحالۍ ژوند تیر کړئ، د ځان لپاره ژوند وکړئ، د کورنۍ لپاره وخت ورکړئ، په خپلو ملګرو ښه مهرباني وکړئ، یوازې د دولتمنو خلکو سره
مه اوسئ ځکه معلومه نه ده چې سبا به وي او که نه क्योंकि कल होना हो कल होना हो कल होना हो